السلام علیکم. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې یاره جي په آی بي ایس سی باندې راته ویډیو جوړه کړې. آی بي ایس سی څه شی دی؟ د آی بي ایس سی لپاره زه به تاسو ته دا ووایم په لنډه باندې چې دا اریټیبل باول سنډروم یو سب ټایپ دی، یو قسم دی چې په دې کې عموما مریض ته قبض وي. هغه خلکو به دا ایکسپیرینس شوي وي چې څوک د آی بي ایس سی سره مخ شوي وي. دغې خلکو ته چې کوم علامات مخې ته راځي په هغې کې چې کوم دی نو انفریکوینټ باول مومنټ دی، چې مطلب دغې خلکو ته د ډکو میچازو حاجت پوره کېدو کې مطلب په هفته کې 2-3 ځله زیات نه زیات د چا د ډکو میچازو حاجت پوره کېږي، زیات حاجت نه پوره کېږي، مطلب واشروم ته ځي سټول نه پاس کېږي، یا د هغې سټول چې کوم ډېر زیات سخت وي یا لمپي وي، لمپي سټول پاس کېږي، یا ډېر زیات سخت وي، ډېر زیات لانګ ټایم پورې واشروم استعمالوي یا واشروم کې ناسته کوي، په خېټه کې درد راتلل یا ډسکمفورټیشن راتلل یا ګیس جوړېدل. منیجمنټ به موږ څنګه کوو یا به موږ څنګه منیج کوو آی بي ایس؟ د ټول نه مخکې خو موږ پکار دی چې موږ په دې کې د خپل ډایټري چینجز راولو، په خپل خوراکونو کې یا په خپله غذا کې بدلون راولو. پکار دی چې موږ ریچ اف فایبر خوراکونه وکړو، چې مطلب هغه خوراکونه وکړو چې پکې فایبر یا د فایبر مقدار زیات وي. د فایبر انټیک موږ سیوا کوو، موږ سیوا کول پکار دي. خو یو خبره به یاد ساتئ، ډېر زیاتول هم د فایبر چې کوم دی نو دا د بلوټینګ تکلیف سیوا کولی شي. پکار دی چې موږ هایډریټډ پاتې شو، د اوبو استعمال ډېر زیات وکړو چې زموږ وجود کې د اوبو کمی رانشي. د اوبو کمی هم د هغې د وجې نه هم موږ ته قبض کېدی شي. پکار دی چې موږ هغه خوراکونه ایوایډ کړو چې د کوم خوراکونو سره زموږ دغه تکلیف یا دغه چې کوم آی بي ایس سی دی دا ورس کېږي یا سیوا کېږي. په هغې کې موږ پکار دی چې کیفین شو، موږ کیفین ایوایډ کړو. مطلب توره چای، په ساده پښتو کې به وایي چې توره چای زموږ کم ډېر خلک توره چای استعمالوي، توره چای استعمال کم کړو. که کوم خلک د الکوهل استعمال کوي، شراب استعمالوي، شراب یا سګرټ د هغې پرېښودل پکار دی چې هغه بند کړی شي. د دې سره سره چې کوم دی نو های پیټس خوراکونه، هغه خوراکونه چې په کوم کې د پیټس مقدار یا د چربۍ مقدار زیات وي، هغه خوراکونه بندول پکار وي مریض. لایف سټایل چینجز راولي، خپل لایف سټایل چې کوم دی یا طرز زندگی چې کوم ده پکار ده چې په هغې کې موږ بدلون راولو. ځکه چې کوم خلک لیزي وي یا ناراسته وي، هغې اکسرسایز نه کوي، فزیکل اکزرشن نه کوي، محنت نه کوي یا جم نه کوي، نو پکار ده چې کوم خلک د آی بي ایس سی سره مخ شوي دي یا د دغې کرانیک کانسټیپیشن سره هم مخ شوي وي، نو هغې له پکار دی چې هغې واک شروع کړي، اکسرسایز شروع کړي، جم شروع کړي، خپل خوراکونو باندې فوکس وکړي. راځو علاج طرف ته. علاج درته ښیم، د هومیوپیتیک ډېر بهترین علاج دی د آی بي ایس سی لپاره او ډېر کامیاب علاج دی. ډېر زیات مریضانو له الله پاک ډېر سره شفا ورکړې ده، ورکوي هم. پکار دا ده چې کوم خلکو ته د واشروم حاجت چې کوم وي یا قبض وي او په دویمه درېیمه ورځ هغه حاجت پوره کېږي، هغه خلک یوه دوایي ځان سره نوټ کړي، په سکرین به درته ښکاري نیټرمېور په 200 کې. د دې نه به 15 قطرې صرف او صرف ماښام اخلئ، انشاءالله ستاسو دغه مسله به ورته حل کېږي. د دې نه علاوه که بیا هم بعضې خلک داسې وي چې هغې فزیکل اکزرشن نه وي، محنت یې نه وي او مطلب د هغې سټول پاس کېږي نه، د هغې د وجې نه په سر باندې بوج، غوسه ډېره زیاته راځي یا خوب ډسټرب وي یا په وړه وړه خبره باندې ډېره زیاته غوسه ورځي، نو د هغې لپاره دویم یو میډیسن صرف ښیم، نکس فامي کې په 200 کې. دا 15 قطرې صرف ماښام په یو پیاله اوبو کې اچوئ، استعمالوئ، انشاءالله دا مسله به مو الله پاک حل کړي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.